أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سورة المؤمنون 44 نمبر آیات ہے. په دې 44 نمبر آیات کې د هغه مؤمن مسلمان سړی د بیان اخرنۍ خلاصه ذکر کیږي، کم ته چې خاتمه د بیان ویل کیږي. دغه رجل مؤمن دی خلکو ته ویل چې کم سمې درته وویل او تاسو واورېدل، په الحال خو به تاسو د سره عمل نه کوئ. خو وستذکرون ما اقول لكم، زر د چې تاسو به یاد کړئ هغه څه چې زه درته وایم. اوس کم سمې چې درته وویل دا به تاسو بیا یاد کړئ. کله به یاد کړئ چې کله د باندې عذاب راشي، زما له ټولې خبرې به در یاد شي چې څومره رښتیا یې ویلي. خو اوس نو اوس پې عمل نه کوئ، اوس یې نه یقینوئ. دا آخري خبره شوه. بیا د هغې نه وروسته د مؤمن مسلمان چې دغه دومره ښایسته نصیحت یې د کافرانو په منځ کې وکړو او حقه وینا یې وویله. حدیث مبارک کې دی چې د ټولو نه بهترین جهاد دا ده چې د ظالم حکمران په مخ کې حقه وینا وشي. دا کار هم د وکړو، ځکه د فرعون نه بل غټ ظالم څوک کېدی شي، څومره ښایسته خبرې ده وکړلې. نو دې خبرو نه بعد خو ته اندازه ولګېده چې عمل خو پې چا ونه کړو، تایید خو چا ونه کړو. څه د فرعون د یرې د وجې نه، څه د فرعون باندې د یقین د وجې نه، څه د فرعون د بدماشۍ د وجې نه. اوس پې انجام صحیح، نو انجام خو یم خطرناک. دا افضل الجهاد جو ته نبي علیه السلام ووایم دا کار ډېر ګران دی، د معمولي کار نه، تش ویلي نه دي، تش د خولې خبرې نه دي، د غټ وزن لري، دروند وزن لري. نو چې کله د دې په انجام باندې خو پوهېده چې څه ته جوړېږي، نو بیا یې وویل چې وافوض امري الی الله، زه سپارم خپل کار الله ته. یعنې څه مطلب؟ خپل زما بچ کېدل او زما حفاظت ما ټول الله ته حواله کړی دی. که الله مې بچ کوي بچ شم، که بچ کوي مې نه د خلکو په لاس باندې بچ شهید کېږم. نو په الله باندې د توکل اظهار یې وکړو چې په الله مې بس بروسه ده او الله ته مې ځان حواله کړو. مفسرینو لیکلي دي چې د دې وینا سره سم به خلکو رامنډې کړي. امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی دی چې خلکو به رامنډې کړلې، دی نیو او دته منډې کړي. خلک په ورپسې دي، د مخکې دي خلک ورپسې دي. دی لاړ ځنګل ته وتښتېد او په ځنګل کې د خلکو نیسته ورک شو. د هر څه پسې وکتل، خو دا کس یې پیدا نه کړو، د سره بیا نه موند. هلته د دوی نه بچ پاتې شو او د هغې نه بعد چې کوم عذاب راغی فرعونیانو باندې، په عذاب کې هم دی بیا موجود نه و، ځکه چې دی خو په لښکر کې نه ووتی، د موسی علیه السلام مقابله کې خو دا وتی نه و. نو دی روغ رمټ الله تعالی بچ پاتې کړو. نو دې کس وویل چې ان الله بصیر بالعباد، یقینا الله تعالی یعنی خپل بندگان چې څوک الله تعالی دین دپاره کار کوي، الله یعنی که ما بچ کوي بچ به مې کي، او که نه مې بچ کوي الله خو ښه ده. فوقاه الله، نو بچ کو الله تعالی د لره سیئات ما مکرو، د بدو هغه تدبیرونو نه چې د کافرانو کړي وو. فرعونیان چې کوم بد تدبیرونه کړي د وجلو دپاره، د سزا کولو دپاره، هغه تدبیرونه الله تعالی دې بچ کو. اوس هغه تدبیرونه قرآن صریح نه دي ذکر کړي چې څه تدبیرونه به یې کړي. احادیثو کې هم پوره وضاحت نشته دی، لیکن دومره معلومیږي چې د نیولو د وجلو منصوبې خو وه، څه طریقه باندې به وه هغه الله ته پته، د خلکو ته پته څه منصوبه به وه، خو الله تعالی د دغه منصوبونه دی بچ کړو. نه سیئات ما مکرون، هغه عذابونه او هغه ظلمونه مراد د چې کوم فرعونیانو د دې کس مقابله کې ارادې لرلې، د هغې نه الله تعالی بچ کړو. اگر چې احسن الکلام لیکلی دی چې دلته کې د سیئات ما مکرون مراد هغه عذابونه د چې کوم فرعونیانو باندې راغلي وو، لکه غرق کېدل شو، داسې نور عذابونه نور د مخکې تېر شوي دي. لیکن د دې فوقاه الله سیئات ما مکرو ټکي نه معلومیږي چې داسې نه ده، دغه ترجمه نه ده، بلکې د دې مطلب دا ده چې د کوم بد تدبیرونه جوړ کړي وو هغه تدبیرونو نه دی الله تعالی بچو. دا ترجمه تفسیر مالک قرآن هم ذکر کړي ده، امام ابن ابي حاتم هم ذکر کړی ده، تفسیر قرطبي هم دغه شان نقل کړی ده. نو د معتبر تفاسیر هم دغه شان راغستري ده، او مستند تاریخي حوالی هم د دې تایید کوي چې د دې مکرونه مراد د دوی سزاګانو منصوبې دي چې د کافرانو د منصوبونو خو دې تعالی بچ کړو. او پاتې شو هغه عذابونه چې فرعونیانو باندې راغلي غرق شوي، د هغې نو هغې د ذکر کې ذکر نشته. او ښکاره خبره ده چې د دین الله بچ کړی دی، مؤمن دی، هغې کې به سره نه راغلی. وحاق او پیوش بآل فرعون، به قوم د فرعون پورې سوء العذاب، بد عذاب پورې پیوش. هغه مشهوره واقعات د جهنم باندې الله تعالی په سمندر باندې الله تعالی لا وکړو، ډوب شو.
اوس دغه خو دنیاوي حال شو چې هغه بادشاهیان او هغه د خدایي دعوی او هغه وسایل او مصر باغون او نیرون او ارسخ په زمانه پاتې شو هغه خزاني او ختم شو اندازه ولګي د دین سره دښمنی کول د نیکانو خلکو سره دښمنی کول او د آسماني نظام او د آسماني کتاب سره ډغري وخل څومره خطرناک دي دنیا هم بربادي اوس خبره به دغه زمانه ختم نه را دا خو دنیاوي عذاب وتیر شو لیکن خبره د سینه د چې کنده مړ شو خبره خلاص شو الله تعالی فرمای النار يعرضون عليها غدوا وعشيه النار يعرضون دیو پیش کیږي دا فرعونانو پیش کیږي علیها بدی باندې غدوا وعشيه سبا او بیگا به د جهنم ورته پیش کیږي د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا یو هغه مطلب د کوم امام ابن ابي حاتم رحمه الله ذکر کړی دی او یو مستند روایت بده کې هم شته دي چې د فرعونانو او د فرعون د قوم چې څومره د عذاب کې لاوي شوی د کافران دي او د فرعون تابعدار خلک د دې روحونه الله تعالی به تور مرغان ججور کې چولې او سحرنا یو پیر او د مازیګر نه د ماخام یو پیر جهنم ته پیش کیږي او د هغه ځکه نه خدای کېږي چې کوم به جهنم کې د دې لپاره مقرر د ځای دی څه د لپاره د تکلیف او غوي نور څه واش دي لپاره نو یو روایت خدا سره او د ځکه کې د فرعونانو ذکر دی لیکن د مسلم شریف او د بخاری شریف د روایتونو پته لګي چې د هر کافر روح چې کوم دی نو سحر او ماخام جهنم ته پیش کیږي او د هغه ځکه نه خدای کېږي په جهنم کې چې کوم ځکه نه دي د لپاره مقرر دی او یوازې جهنميان نو چې کوم جنتیان دی هغه الله تعالی سحر او ماخام جنت کې خپل مقام خجه دغه ځکه نه دي نو فرعونانو سم څنګه شانت کېږي ځنې علماء لیکلي دي چې د سبا او بیگانه مراد دادي چې سحر کې د جهنم په ور کې خو پاور کوي د مازیګر کې مولا خو پاور کوي او دغه نه علاوه نو باقي ټیمونو کې نور عذابونه ور کوي نو دا یوازې پیش کېدل د سینې د دغه ځګنه وي نه وي دا جهنم کې باقي سزا ور کوي او مازیګر مولا ور کوي او د منځ کې چې کم ټیمونه دي د ټیمونو کې ول نور عذابونه په سٹارټ به چې کله قیامت قائم شي نو الله تعالی وي ويوم تقوم الساعه بخورج قائم شي قیامت ادخلوا الى داخل کوي آل فرعون قوم د فرعون اشد العذاب السخ عذاب جهنم کې کوم سنگین زګینه دغه ور واچو خطرناک عذاب ته ور واچو نو مستقیل په ور کې او ځینې علماء دا ذکر کړی دی چې د سبا او بیگانه مراد دا دی چې په الحال په جهنم کې دي دا سبا او بیگانه د بار ذکر کړی دی کنایه دا ورځ د اول سر د اخر سر نه یعنی دا غوړ عمر دی په جهنم کې تیارې جهنم کې پراته دي د دې آیاتو نو د ظاهر نه خدغه معلومه شو چې د فرعونانو روحونه چې کم دین هغه به جهنم ته پیش کیږي یا جهنم کې پراته دي یا به جهنم کې بغوپې ورکړل کیږي ظاهر نه معلومیږي لیکن احادیث مبارکه نه معلومیږي چې د ټول جهنميانو به دغه شانتي حالي جهنم ته پیش کیږي او ټول مؤمنانو به دغه شان حالي چې جنت ته به الله پیش کیږي جنت کې به خپل مقام کوي او د دې سره سره به که جنتی د جنت راحتونه به راحتونه ملاوي که جهنمی جهنم د عذابونو به تکلیفونه ملاويږي عذاب کې به اوس د آیات خدای ترجمه شو دغه ظاهري وضاحت شو د دې آیات نه اکثر علما او د علم کلام او د علم قواعد چې کوم لولي خلق دي هغه دا مسله ثابت کړي د دین عذاب قبر ثابت شو دا کار امام بخاری رحمه الله په خپل هم کړی دی هغه چې کوم ترجمه الباب لګولې د ترجمه الباب د عذاب قبر چې کوم لګولې دی اول سر کې د آیات پیش کړي د آیات نه معلومیږي چې عذاب قبر ثابت دی عذاب قبر شته دغه نه علاوه په احادیثو کې هم مستند روایت شته چې باغ صریح دا راغلي دي چې با د خلکو ته په عذاب قبر کې عذاب ورکړي کیږي ایو روایت پکې د سم د قبر بد یا د جهنم د کندو نه کند جوړیږي یا بر جنت د باغچونه باغچه جوړیږي د صریح الفاظ پکې نورم شته دي په دې باندې متواتر روایت د نبی علیہ السلام نه نقل صحابه کرامو نه نقل اجماع دا ټول چې راجمه کینو دا خبره ثابته ای چې عذاب قبر نه څوک منکر یا گمراه او بیلار او مجرم سړی دی او د اهل سنت والجماعت د مقدس عقیدې نه بهر سړی دی چې څوک د عذاب قبر نه منکر بده باندې مستقل کتاب چې کوم دی شرح العقائد النسفیه یو مستقل عقائد کتاب دی هم په دې باندې مستقل باب لګول چې عذاب القبر ثابت او عذاب قبر ثابت نو اوس دومره معلومه شوه چې عذاب قبر شته عذاب قبر به بیا دې کې د ځینې کیفیت د حدیثو کې ثابت دي لکه قبر راتنګېدل په کافرانو باندې په ګناهګارانو باندې دومره راتنګېدل چې دا یو پختې یو طرف پختې بل کې ورننه وځي
دا خبره شو د کافرانو د مجرمانو روحونه د تور مرغانو بججرو کې اچول سحر او ماښام جهنم ته پیش کول جنتیان چې کوم هغوی د قبر دومره پراخېدل لکه څنګه چې څومره د سترګې نظر کار کوي دومره مقدار قبر پراخېدل جنت نه کړکۍ کولاوېدل هغې نه هواګانې راتلل هغې نه ورته په اندوز کېدل او دغه شان دی کې په قبر کې کېناستل چې کله خلک مړی ښخ کړي ویس او دغه شان دی کې جنازې وکړي او روان شي نو مړی را پاسېدل باقاعده کېناستل د سوال جواب دپاره دا هغه خبرې ده چې د احادیثو نه ثابت دي په دې کې هېڅ شک نشته دی باقي کیفیات چې دا به نور احوال څنګه دي نو باقي احوال په مستند روایتو کې نه دي نقل نو باقي وجه باندې بحث کول بې ځایه دي بې فایدې دي هغې ته ضرورت نشته لیکن دغه مضمونونه چې د یقیني متواترو روایتو نه ثابت دي اوس د ملحدینو د اسلام دشمنو خلکو د ګمراه او بېلارې خلکو د منکرین حدیثو چې کومه ډله ده یو فتنه ده یو ناجایز خلک دي د هغوی رایي چې یار دا خو نشي کېدلی عذاب قبر ځکه نشي کېدلی نعوذ بالله چې زموږ عقل یې نه راخلي عقل یې ځکه نه راخلي چې موږ قبر خواته ورشو خو راباه نه وي د غور تاو موږ ته نه رارسي قبر ګرم شوی نه وي دغه شان ته کې چغې سورې موږ وانه اورېدلې پکې بیا قبر چې کوم چاته پراخېږي نو وایي دا قبر چې ته پراخې نو مخې ته خو بل قبر دی او مخې خو بل قبر دی نو دا قمقل داسې کار کوي چې د خپل دنیاوي ذهن او د خپل صلاحیت د الله تعالی په قدرت باندې قیاس کوي الله تعالی یې کولی شي نو که دا قیاسونه چلې نو داسې سړی ویلی شي چې یاره دا انسان چې کوم دی نو چې ته ور به دې پوزه مې لږ ساکې دا به معمولي څه کې لږ رابان کړي څه کوي مري که نه مري دا نه میاشتې به د عمر په خېټه کې پاتې کېږي دا مې یو سوال دی عقل یې نه راخلي خو هېڅوک دې منکر نه دي څوک انکار نشي کولی ځکه د الله نظام دا دی چې بس الله یې هلته ساتي او چې کله دنیا ته راغی دنیا کې نظام بدل شو اوس دغه شان اوس که معمولي څه کې رابند کړي بیا مري سای بندېږي مړ کېږي خو د الله نظام دی هلته کې دې خوراک نه کوي دغه شان کې الله تعالی نور تنظیم ولا کړی دی په دنیا کې چې په دې خوله باندې خوراک نه کوي داسې نه پاتې کېږي نو دا ټولې هغه خبرې دي چې د جهالت انتها سره تعلق لري او د هغه خلکو خبرې دي چې الله تعالی قدرت او د الله تعالی علم یې پېژندلی نه دی د الله تعالی ذات یې پېژندلی نه دی د هغو خبرې دي که دا یو سوال چې د خاورو نه به انسان څنګه پیدا کېږي ولې آدم علیه السلام ته پیدا نه شو یا د کوم انسانانو کومه سلسله چې روانه ده دا رسنه روانه ده عام طور یو انسان داسې کولی چې انسان جوړ کې پیدا کړي هېڅوک هم نشي کولی د سره نه کېږي نو دا ټولې خبرې هغه دي چې د ملحدینو خبرې دي ناجایز خبرې دي او کومه خبره چې الله ویلي د الله رسول ویلي نو شک کول پکې کفر دی هغې کې عقلیات جنګول دا کفر دی او دا عقیده د سر سید احمد خان ده کوم چې د علیګړ کالج بانی دی هغې یو عقیده ایجاد کړې وه چې د نیچر یا د فطرت د عقیدې په نوم باندې نو د نیچر یا د فطرت عقیدې اصول دا دی چې کوم شی عقل کې نه راتو نو د سره یې منه او چې عقل کې راتو نو بې منه نو په دې طریقه باندې دی وایي چې د پرشتي وجود چې د هوا کې کته پورته ځي موږ غربا او شور نه اورو د سره نه اورو کدا به یو غبان دی ناس موږ ته څه وزن نه مخصوصي دا زما عقل د سره نه لري پرشتي وایي د سره نشته بیا دغه شان د جهنم عذاب چې کوم احوال حدیثو کې ذکر شوی دي یا جنت احوال نعمتونه هغه چې وای نستر ګولې د لیدل چې به سوچ کې هغه تیر شوی دي نو د دې نه د سر سید احمد خان منکر دی و جنت او جهنم هم نشته خو اعمال تلل وای نشته پولیسرات وای نشته دی وای پیریان د پیریانو د وجود نه هم من کړ دی وای پیریان پس نشته هیڅ شي نشته خجدار شي نشته د ته ویل کېږي فطرت دین او فطرت دین کوپر دی د اسلام خلاف هغه عقیده وجده جوړه کړی و بیا د سید احمد خان چې کوم کتابونه هغه چې مطالعه کی نو دی غریب ټول ځان وجلې د انګریزانو لپاره او دا مسله ثابت کړل بیا په دې خبره زور لګولې دي چې مسلمانان عیسایان يهوديان د یوې مرزامن دي یو شان خلق دي ټول جنتی دي او لہذا جنوبي ایشیا کې مسلمانانو لنه د پکار چې د انګریزانو خلاف دی مسلح جنگ کوي او باقي باندې ډز کوي دا یې معنی ده ځکه چې هغه مهلي کتاب دي درد خبرې وي بهر حال باندې ته هغه سړی او بیا کم ته په هغه مدارس چې کم نصاب دي دغه چې کم مشرتي علوم دي متوسطه اسوم په نوم چې کم مشرتي علوم دي هغه لیکلي دي باقاعده به ثبوتونه سره لیکلي دي د حواله سره چې سر سید احمد خان چې کم تعلیمات او کم بنیادی خوندره د بنیاد اصل خلک ارسه تعبیرونه چې کوي خدای د دارالعلوم دیوبند مقابله کوله د اسلامي تحریک مخه نیوله او وس هم چې په دنیا کې څومره د اسلامي تحریکونو رکاوټونه دي مشکلات دي نو د علیګړ کالج بګي لوی بنیاد شته لوی اثر پکې دي دا خلک بګي په غټه پیمانه باندې موجود دي د اسلامي نظام او د اسلامي نظریه خلاف زبردست چارج کیږي د غزګینو کې بهر حال باندې دا قاعده د دې عقیده کفر دی چې قران سویلی احادیث سویلی دا بالکل ټیک دي
کاقلی نه مني کبل سوکی نه مني باقي زموږ څه کار نشته دی. به د کم علامه اقبال کوم یونیورسيټي چې د نغي کوشش کړی دی چې دغه عقیدو جوابونه کړي دغه مقابله کړي د صحه پوری. خو به هر حال باندې کم خلک دا خبري لري چې زما عقل نه رالي، حدیث کې شته، قران کې شته، عقل نه رالي، نو دا قاعده د نشر د فطرت او د کوپر دی. دا ټیک نه دی چې الله ویلی نو بس ټیک دی بغیر د دې نه چې موږ سوچونه فکرونه خبره واچ او چې الله ویلی نشته بس د سره نشته، د الله رسول ویلی شته بيخي شته، دته ویل کی ایمان او چې د سې نه حدیث خود سي دي خو پلان کې خو بګی دي سي ویل یا قران خود سي ویل خو عقل بګی دي سي وي پلان کې بګی دي سي وي نو دا بګی دي سي وي ولا خبره چې د کوپری خبرې دي د شکون ولا خبره د ایمان د سره نه دي. ایمان دي ته الله د رسول خبره ورته چې هم دا خبره ده که ټول خلک د مقابله د ودرې کې جنت ده ام تبوي ده د ایمان دي او چې پنځه کسان وای نه د تم شک من چې نه بینو دا ایمان نشو دا سی اوریدلی خبره شو او د ایمان د سره نه دي. نو د دین عذاب قبر ثابتېږي په دې معنی د مفتي محمد شفیع رحمه الله یو مستقل کتاب الصبر بعذاب القبر یو مستقل کتاب دی منشته. دا څنګه کې د مفتي محمد شفیع صاحب د احکام القرآن او دا غي چې کوم د شپږم حصہ کې هم عذاب قبر باندې بارابرۍ کې مستقل رساله موجود. عذاب قبر څنګه ثابت دي سو سوري د طریقې کار دي منکر یې څنګه د اهل سنت والجماعت عقیده څنګه د صحابه کرام په کې سویل نبی عليه السلام په کې سویل دا مضامین البته تفصیلا موجود دي. نو دې ځکه نه پورې دغه خلکو احوال شو چې کله قیامت راشي نو بیا به ویل شي چې وس د خلک څه عذاب تور واچي د فرعون واقعه به دې ځکه باندې ختم شي. د دې ځکه نه اخوا یو عام مضمون ذکر کیږي چې ټول کافران او ټول مجرمان ته شامل مضمون دي. الله تعالی فرمایي واذ يتحاجون في النار هغه وخت چې د کافرانو جګړه کوي په جهنم کې د یوازې فرعونیان نه ټول کافران ټول جهنميان. فيقول الضعفاء للذين استكبروا نو به وای کمزوري کسان هغه کسان د ځان لوی ګڼو یعنی بدوی کې مشرانو او دوی نمائندګي کوله قیادت وکاو نو دا کشران د خپل نمائندګانو خپل لیډرانو ته وای ان كنا لكم تبعا یقینا موږ تاسو تابعو په دنیا کې تاسو خبرم اوریدلی تاسو بس سوي موږ ټیک فهل انتم مغنون عنا نو آیات تاسو بد پکې زمونږ نه نصیب من النار ويسدور یعنی پر اور قران نشي د بګولې څخه ته پته ده خو موږ ټول عمر تاسو نه قربان کړي دي ټول ژوند ټول صلاحیتونه ستانه قربان کړي دي ستابه موریدل د دین په مقابله کې اوس رانه دی اور لګي سکه بوله شي تاسو ستب وسپتی وکی. قال الذين نبوا هغه کسان نستكبروا ځان لوی ګاڼو یعنی بدوی کې مشران او لیډران یو او گمراه خلکو د خلک جهنمی کړه دي حتی رسول نو د مشران ورته وای ان كل فيها یقینا من ټول په دی ور کې یو یعنی موږ ځان نشو بچ کول تاسو بس بچ ان الله یقین الله تعالی قد حکما یقینا فیصله کړی دا بین العباد په منځ بندګانو کې او چې الله فیصله کړل داخله جهنمی دی اوس د الله د فیصله سره خو څوک مخ ته نشي راتلی نو بس موږ جهنميان ټول پراته به کیو. وقال الذين في النار نو به هغه کسان چې په دې ور کې دي جهنميان لخزنه جهنم فرشتو د جهنم ته چې کوم فرشتي په جهنم باندې مقرر دي ادعوا ربكم سوال وکي در خپلنا يخفف عنا چې کم کې زمنګنا يوم من العذاب يورز د عذابنا یعنی عذاب قران لري کولای نشي مستقل کمولای هم نشي دومره سوال الله تعالی نو وکړي يورز پکې دمنګ دمش چوټي پکې ملاوي شي د عذاب کې دنه. قالوا نو د پرشتي ورته وي اولم تکو تاتيكم آیا نو چې راتل بتاسو ته رسولکم پیغمبران تاسو بالبينات په واضح دلایل سره قالوا هغه ورته وي جهنميان ورته وي بلا ولنا قالوا نو پرشتي ورته وي پدعون تاسو دعا وکي یعنی مونږ کافرانو د پاره دعا نشو کولای دعا مانه د کافرانو د پاره په خپل معنی وکي او د الله تعالی نه سوال وکي خو که په خپل وکي نو بیا نو پرشتي ورته وي جو ما دعاء الکافرین الا فی ضلال نری دعاګانې د کافرانو مگر په خدای کې دي د کافرانو دعاګانې په قیامت کې د سره قبليږي نه نو که تاسو کوم به پیدا کار دي مونږ منی شوې مونږ هم نشو کولای نو انجام یې څه شو دغه ور کې به